أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. دي آیت کی تاسو غور وکړئ. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. چې کوم مؤمنان ناشتي خو چې غیر اولی الضرر دي، عام طور باندې د عذر لفظ راځي. عذر لکه مونږ فقه کې موایو معذور. نو اولی الضرر او معذور دواړو کې فرق دی. دا معذور په دې اولی الضرر کې شامل دی، خو اولی الضرر دا لمن د معذور نه ډېره زیاته وسیعه ده. او د انګریزي لفظ ډسیبل چې دی هغه خو د دې معذور نه ډېر زیات تنګ دی. هغه ډېر زیات تنګ د هغې لفظ نه دا معذور لفظ وسیعه دی، او د معذور د لفظ نه د اولی الضرر لفظ وسیع دی. یو سړی چې جهاد ته نشي تللی نو په څه وجه نشي تللی؟ نو ممکنه ده چې هغه معذور دی، یعنی شل دی، ګوډ دی، ړوند دی، ضعیف دی، بیمار دی. او اولی الضرر هغه چاته وایي چې هغه ته په تلو کې څه مشکل دی، څه تکلیف دی ورته. هغه تکلیفونه بې شمېره کېدی شي. نو قرآن دا آسانی پیدا کړه د اولی الضرر دا معذور په ځای د اولی الضرر لفظ کې آسانی پیدا کړه. دا خو یو خبره شو. دویمه خبره دا نه چې دا قاعدین چې غیر اولی الضرر دي، څه بانا، څه مشکل، څه تکلیف ورته نشته، خو بیا هم نځي غزاله. نو دی او مجاهدین فی سبیل الله برابر نه دي. نو ته به وایې چې بیا خو دواړه یو مطلب شو. نو څوک څه کوي چې جهاد کوي؟ نو قرآن وایي نه فضل الله المجاهدین باموالهم. مجاهدین له فضیلت ده. او علی القاعدین درجه، په ناستو باندې د دې یو درجه فضیلت ده. د دې درجه ذکر په یو حدیث کې راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مجاهد د پاره الله تعالی په جنت کې داسې مرتبه تیار کړې ده، 100 درجې به ول ورکړي. او د یوې درجې او د بلې درجې په منځ کې به دومره فاصله وي لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې. تاسو اندازه لګوئ د ځمکې نه اسمان څومره لرې دی. نو د اوسه پورې لا ساینس کاکا اسمان معلوم کړی نه دی دا کوم ځای دی. اوسه پورې خو لا هغه لا کهکشانونو کې دی او په بلیک هولز کې دی او په څه کې دی او په څه کې دی، هله روان دی. پره دته له اسمان معلوم شوی هم نه دی. نو د دې یوې د ځمکې نه واله د اسمانه پورې د څومره فاصله ده، دومره به د هغه د یوې درجې فاصله او 100 درجې به ول الله تعالی ورکړي. دا خو یو خبره شو. دویمه خبره ذهن کې دا کېنوه چې فضل الله المجاهدین باموالهم، چې الله مجاهدینو له کومه درجه ورکړې ده په ناستو خلکو باندې. د هغه ناستو خلکو نه مطلب هغه خلک نه دي چې هغه د جهاد مخالف دي. د جهاد مخالف دی نو ته د درجې د کم ځای نه ملاو شو. د جهاد مخالفت خو منافق کوي. نو دینه مراد هغه خلک دي چې هغه بس سستی وکړه، ناراستی وکړه. لکه حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې خپل قصه کوي چې ما لپاره خو وجه نه وه، خو بس په نن سبا کې پاتې شو. نو دا نو چې ګنې هلته جهاد نه منو ځکه نه، داسې مسلمان کېدی نه شي چې به جهاد نه مني. خو دا کېدی شي چې سستی به پرې غالبه شي. دا کېدی شي مجبوره به نه وي، معذور به نه وي، خو سوس پوس به یې بس هسې به پړسپن به یې پاسې پاخوا دې خوا کې به ترې پاتې شي. نور جهاد سره به زړه وي. نو دا هغه یاد دوه خبرې شو.
درېمه خبره دلته یو بل فرق دی تاسو د دواړو فرقونو ته ګورئ قرآن کې د غور کولو لارې درته وایم کنه چې دا د درس کې ضروري خو نه دی الله سره د درس کې به تاسو نه قرآن زده کوئ خو زه هغه اسلوب تا ته ښیم هغه نهج هغه لار درته په دې لاره بیا ته ځې نو ته به پوهېږي نو اول آیت کې دا وایي چې فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه دینه برخه کې غیر اولو الضرر من والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم الته د مجاهد ذکر کوي نو په سبيل الله هم وي او باموالهم وانفسهم هم وي دویم ځای کې فضل الله المجاهدین وي نو باموالهم وانفسهم ورسره وي د دریم ځای کې چې بیا فضل الله المجاهدین وي بیا به باموالهم وانفسهم نه وي د دریم ځای کې فکر دی وته وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما دلته في سبيل دلته باموالهم وانفسهم ټکي نشته في سبيل الله به په خپل دی چې او په دویم کې مقرر نشه او به معلوم دی چې جهاد خو هغه جهاد دی چې في سبيل الله کنه چې في سبيل الله نه خو جهاد نه خدا باموالهم وانفسهم په دی اولنو دوه ځایونو کې مقرر کړو په دریم ځای کې مقرر نه کړ دې کې څه حکمت دی او بیا دا خبره به درېمه واوره په ذهن کې چې الته کې چې هغه مجاهد له فضیلت ورکوي په اولنی آیتونو کې نفضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه الته د یوې درجه ذکر کوي او دلته چې وسره دا باموالهم وانفسهم نه ذکر کوي نو سوي فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه دا ډېرې درجې دي او ورپسې یوازې درجې نه دي ومغفرة ورحمة مغفرت او رحمت هم ده وکان الله غفور الرحیم الله بخون کې هم ده او مهربان هم ده نو چې کوم ځای کې مجاهد بی اموالهم وانفسهم ده الته دا لفظونه نشته پته ولګی دا چې دا رستنه مجاهد چې دا ذکر شو د درجه د مخکینی د مجاهد درجه نه مچته او د دې مطلب هم دا نه دی چې دا رستنه مجاهد چې دا ولنه جهاد مخالف دی نه نه دی ولنه جهاد قائل دی دا څوک دی دا رستنه مجاهد چې دا دومره لوی درجه ولا ورکړي دي نو آیت په خپل پوېږي چې په دې کې به اموالهم وانفسهم لفظ نشته ځکه مال سره جهاد دی ته وایي چې پیسې ولګي به انفسهم معنا جهاد دی ته وایي چې په خپل میدان ته لاړ شي پته ولګي دا چې مجاهد له پیسې ورکول یا جهاد میدان ته تل د دین یو بل درجه د جهاد د ډیره زیاته اوچته هغه درجه ته هغه میدان ته بالکل هغه د جنگ میدان ته تل نه د جنگ د میدان نه تل لري ناشته خو ته یو داسې جهاد کې چې هغه په دې اوچته نو ښکارا خبره ده چې هغه څوک دی دا د جنگ میدان ته څوک زیاده خو به څوک لیږي کنه دا د ذهن خو به څوک جوړای کنه دا جهاد چې د کوم مقصد د پاره کیږي د دې مقصد د پاره خو د دې خو یو مقصد هی کنه دا جهاد د څه مقصد د پاره کې دین غالب شي نو دین غلبه بیا څه ته وای د دین په غلبه خو ځان پوهه کنه چې دین غالب شي نو څنګه به غالب کیږي دا کار به بیا څوک کوي نو ایسه خلک دي چې هغه به دا کار کوي هغه فکری جهاد کوي هغه فکری جهاد کوي هغه علمی جهاد کوي هغه فضا همواري هغه د جهاد د مقصد د لپاره تیاری کوي جهاد د کوم مقصد د لپاره دی چې هر سړی صرف ټوپک غشتل پیژني او چې بس پیسې ورکوي او ټوپک او ټول میدان ته ځي شابه نو دې معنا دا چې ټول توجه به دې طرف ته نو بیا چې ملکونه قبضه کړي نو چې بیا راشي چې فیصله به څنګه کوو لکه دا مسله ده نو بیا به یو بل ته ګوري چې اوس د دې بسکو نو دا خو بیا فایده نشو فایده دا ده چې څه خلک دا شي چې هغه ته دا پته چې بیا دا اختیارات راشي دا قوت راشي دا ځمکه دې په قبضه کې راشي دا خلک دې په قبضه کې راشي نو بیا بدل ته کېږي سستا او د بل په فرق شي ته څه د لپاره جهاد کړي نو هغه مقصد د لپاره کار کول چې دي دا رستنی خلک هغه یادوي ځکه دا بیا ضروري ده سره د مالی ضروري ده په خپل مورچه کې ناشتي دا ځکه تاسو ته وایم چې دا تصور ورې ډېر همغیر دی زمونږ په زمانہ کې هر خبره چې ده نو هغه د سي اوایي خلکو په لاس کې ټولي خبرې ورغلي اوایي خلکو په لاس کې ورغلي
داسې د څوک تیاری دا داسې د تیاری څوک شته نه چې تیاری وکړي چې دا طریقه به څنګه وي ګوره دشمن هغه تیاری کوي دشمن تیاری کوي کله په یو مسله ور د اسلام په احکام باندې یورپیان بحث کوي در سره امریکایان در سره بحث کوي دا ملحدین در سره بحث کوي یره دی په اسلام کې قانون شهادت د خزه گواہی پلان کې معاملات پلان کې بشمیر معاملات هغه باندې اوس لګیا دي فقهي بحثونه روان دي نو هغه دا بحثونه ولیکي ځکه چې هغه ته پته ده چې دا مسلمانان چې د ډیرا پاسېدو دا خبرې کوي د معنا دا دي تیاری کړی ده او تیاری دار دي بیا زمونږ دا نظام چیلنج کوي چې نظام چیلنج کوي نو بیا به دې دا نظام راځي چې دا نظام راځي نو راځي دی اوس پر خپل حالانکه هغه الټا سر کیږي اوس یعنی تاسو به حیران شئ دا یورپیان چې دي کنه دی بنیادی طور باندې تقریبا 94-95 کې په جرمني کې ورځ یو کانفرنس د ټول دنیا ماهرین خلک په دې بنیاد راغوښتي چې دا مسلمانانو کې بر خپل تهذیب څنګه وردن نکو مسلمانانو کې بر خپل تهذیب څنګه وردن نکو پای کې صرف یو مسلمان سکالر وخت او په هغه زمانہ کې ډاکټر محمود احمد غازی مرحوم رحمت الله علیه ډېر لوی سکالر الله دې ډېر قابل سره د مولانا مودودی ټول فکر او ټول تحریرونه او ټول کتابونه گویا کې هغه ځم کړی نو هغه محتوی نو هغه ته وی چې ما چې تبم پکې خبره او کې وایي چې دا زمون فکر چې دغه د درزیره دی فکر په مقابله کې تاسو څه کوي نو ما ورته وی چې مون خدا سي چل کوو درې خبرې ما یو خبره مې دا وکړه چې څه خلک زمون داسې دي چې هغه تاسو دا تهذیب او تاسو دا فکر کلن بالکل سره د تمام اجزاونه منلې او بالکل پراته دي خدا خلک رو کمی دویم خلک هغه دي چې تاسو دا فکر مکمل رد کړي مکمل مسترد کړي دا ډول سره مننه خدا خلک هم کم دي دریم خلک هغه دي چې تاسو په دې فکر کې لګونه کمه زیاته زمون اصول دار چې خذ ما صفا و دع ما کدر چې کوم خړی وبدي هغه پرېده او چې کوم پاکي دی هغه واله مونږ تاسو سره او دا فکر زیاتی او په دې باندې ما بیان وکړو هغه وایي چې ما په کانفرنس کې په دې موضوع بیان وایي چې په دې موضوع می بیان وکړو بیا سوال جوابونه هغه چې څومره شرکاو هغه ټول بل اتفاق راته وایي چې دا خبره ستاسو ناقابل قبول ده مونږ دا څه نشو کولای چې تاسو د خپل تهذیب دا دې اختیار درکو چې زمونږ ټیکنالوژي او زمونږ تهذیب دې کې تاسو مونږ نه غواړئ دا به کې غوړه دي دا به کې زموږ مطلب دي دا ته علم او دا به کې غوړه نه دي دا به کې نالم دا حق مونږ تاسو مسلمانانو نشو درکولای دا یو مکمل پیکیج دی پیکیج پیژنئ دې مطلب دا دی دا یو نسخه ده ډاکټر چې دا د نسخه ولیکي نو ته به خپل دا نکټ کوټ مکوه اټوره نسخه به اله او استعماله نو دا چې دا د ډاکټر نسخه او یا دا یو پیکیج چې یو شی راځي مشه پای کې دام دی او دام دی او دام دی سلور 15 شپږ سيزونه پکې دي دا 15 شپږ سيزونه بیا ټوللې او یا ټول پرې دی ټول خو ته پرې خو دې شي نه لہذا ټول به علي او وی چې مونږ په دې باندې او بیا وی چې هغه د دینه پس هغه ډیر زیات یو بل ته دغه چې دا مسلمانانو کې دا تصور هم لاشته دې معنا دا دی زمون په تهذیب کې بس سيزونه مونږ تر واپس کړو او سيزونه به اخلي لہذا په دې باندې اوس په دې نقطه غور وکړ دی چې دا مسلمانان موږ څنګه راګیرو چې دا زموږ د تهذیب د اول نه ور تر اخره پورې او سره د خپل پر ټول تهذیب خپل نو هغه په دې لپاره لګیا دی کار کوي او ته دنیا مسلمان کا کړ دې نه خبر هم نه ده بلکې مسلمانان لګي چې کوم فکری خلک دي چې شلک ډېر په خبره پويږي اغه هم خلک چې کوم دي خلیته ولا دا چې نه ته دا خبرې مکو پرې دا د مونږ او دا څو درو چې او دا څه لګي ساده ساده او ذکرونه او تسبیح او وظیفې مزيفې مونږ لاره کاوه دا بد پرې دا نور خبره دا څه به د قران د درس په اړه د خلکو په دماغ کې دا خبره نه شي قران درس کو دي ته چې پای کې وظیفې مزيفې او څه دمونه مونږ پکې او زیاده منځو دا څه خبره پکې چې دا وایي مسواک نه مسواک خو خشه مسواک خبره مونږ هم کوو مونږ خبره هم کوو خدای نور خبره بسو کې دا باندې یورپ نه دکې او یورپ ترته وایي چې زما پیکیج به مکمل اخلي مطلب دا دی
چې دې باندې ځان پوي کړه دا ټټو دي په پښتو کې وایي دا ټټو دي په سوري وتړه چې ته وایې چې زه به داسې وکړم او دا څو پورې چې تا د هغه د خبرې مکمل مقابله نه ده کړې نو هغه د هغه رایې خدا د هغه فکر خدا چا در باندې خپلې خبرې ټولې مني ټولې در باندې خپلې خبرې مني او مسلمان دلته د دې نه دی خبر پکار دا و چې قرآن تا ته دا اشاره کړې ده فضل الله المجاهدین على القائدين اجرا عظيما او قائدين دې نور ته کنه ناس کوم نه هم چې ناس یې مسکه خو قائد معنا دا چې هغه زمونه ما په سکه ده کیږي به دا خدای پاک به خیر کړي دا اسم نشته وې دومره ډېر زیات ما چې مونږ کله خبره خو چې کله خبره وکړو زه خو ډېر زیات زه خو داسې هم نه مچ مایوسي کوم او داسې هم نه مچ نو چې زه خبره وکړم نو دوی ته هم چې یار دا خو څوک نه کوي دا کارونه به څوک کوي را پاسه نو بیا مال ته یاره چې ته پکې ما خدای بخیر ته وایي دا چې ما بابا لري ما ته نصیحت کوي ها ځان به بابا جوړ کی او موږ نه به کشران جوړ کی دا ماشومان دي دا خپه شي دي نه خدای بخیر کوي یاره چې ته ولې دا څه خپه کوي خدای بخیر کوي چې خدای بخیر کوي سم نه کنه دا ته آبادی ولې جوړه کړې دا کوټه جوړه کړې دا خدای بخیر کوي چې مې روان دي خدای بخیر کوي ته پکې سم لکنه دا یعنی دا بدن ځان بداسه کې لکه ته د په خدای باندې ډېر غټ ایمان دی او مونږ ته بداسه خبره وکړي لکه ته وایې چې نعوذ بالله مونږ په خدای باندې داسې ډېر عقیده نشته لري مونږ وایو چې مونږ به کارونه کوو او خدای په خیر باندې مونږ جوړ نعوذ بالله چې دا دې انداز جهالت هم څه شی دی ستا ذمہداري ده دنیا لګېدلې ده او هغه ذهینان خلق راغونډي ذهینان ولې ذهینان خلق راغونډي مولانا مودودی رحمه الله فیصل مرحوم ته ویلو شاه فیصل مرحوم ته ورته وی چې امریکا د خپل ډالر په زور باندې د ټوله دنیا نه ذهینان خلق راوندي نو د مسلمانانو ذهینان خلق هم تر روان دي او دا یو سازش ته دار چې دلته چې کوم ذهینان خلقي نو هغه دلته مطمئن نه هغه ته خلق وي نه دلته خو ما سو غیان نه شي او امریکا او دا غدنه او جرمني او فرانس او ملکونو ته دا غدنه پیشکش کوي ودونه تنخواه در کوم هغه یاره مال ته مراعات امراکه دلته خدای ګرځم او څوک د سره متپوس نه کوي نو هغه ذهینان خلق ستاره دی وطن نمره غونډي او ولته بیا خپل نظام په چلی دا نظام هیڅ شي کنه یو پرزه چې تر اورې نو هغه په ماشين کې به فټ شي نو ماشين به چلیږي نو څونه خلک پرزه نو ماشين به چلیږي نو دلته بیا نو دا یو چین دی دا چې ته د ګلوبل ویلیج وې کنه په دې ته خوشاله کې چې دنیا ګلوبل ویلیج ده نو د ګلوبل ویلیج کې چې کوم نقصانات دي ته ګوره بیا دې ته ګوره هغه بیا د دې نه ذهینان خلک چته او د هغه په ذریعہ باندې بیا پتا باندې بیا لګیا دي مستا خلاف هغه ذهانت استعمالي نو مولانا دغه ته فیصل مرحوم ته وی چې ته دا کار وکړه بهرحال هغه په خبره باندې غور ونکړه الله دې وبخي اوس بهرحال اوس به تاسو وایي ودي بان نظام پويك وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه اوچت درجي دي اوچت مرتبه دي مجدد او مجتهد لجي الله تعالی کوم مرتبه ورکي ډېر زیات اوچت مرتبه ده دا کار تجدید دي دا کار اجتهاد دي په دې موجوده زمانہ کې چې مولانا مودودی رحمه الله او سید قطب شهید رحمه الله او علامه اقبال رحمه الله دې خلکو چې دا کوم کارونه کړی دا کار تجدید دي دا ځکه د یورپیان وایي دا ځکه امریکایان وایي چې هغه اسلام منو چې په کوم کې مولانا مودودی او سید قطب شهید نه دا باقی اسلام متصمس کړي دا باقی اسلام نه مطلب سره مونږ او روزه او دا ذکرونه او منځونه او دا کوي کنه په دې روزي نشي ټول مر یو میاشت ټول مر روزي نشي او حجر لمزه او منځونه هم کوي خدا مولانا مودودی چې دا کوم اسلام وایي دا علامه اقبال چې دا کوم اسلام وایي دا سید قطب او حسن البنا شهید چې دا کوم اسلام وایي دا خو دا خو زمونږ په مرای باندې پړه مونږ مرای ته پړه چې دا چرته زمونږ او بیا خلک پیدا کړی وي نه وي تاسو مولیان بیا پیدا کړی چې هغه وته وایي چې تاسو دا ثابته کوي چې دا د مولانا مودودی صرف خپل فکر دی او د اسلام فکر دا نه دی دا د مولانا علامه اقبال خو ډېر نشي کولای ځکه چې علامه اقبال خو پاکستان کې خو اگر چې دا په نوم باندې هغه چټي چې هغه ختم کړه خدا خلک خوشحالي خو بهر حال چې نیک پنه خو علامه اقبال دراتلې نشي او مولانا مودودی خو ملنګ نو هغه خو نیک پنه راځي تاسو په خبره ورسېږي مطلب به دې کې نور څه نه دی خو مطلب امریکایي اسلام دی
چې امریکا ته کوم اسلام قابل قبول دی، جرمن ته او فرانس ته چې کوم اسلام قابل، هغه اسلام ومنه چې پای کې تاسو مونږ او روزه ده. او دا خبره د اسلام غلبه غواړي. اسلام یو سیستم دی، اسلام د دنیا د ټولو نه بهترین نظام دی. خلافت قائمول غواړي، د مسلمانانو د ټولې دنیا تپوس کول غواړي، خپل مسلمانان را یوځي. دا قسم خبره دا مولانا مودودي او سید قطب او حسن البنا شهید دا کړ. دا نور علما دا خبره نه کوي. دا نور علما یې کوي کنه کوي، قران یې کوي. دا خبره غلطه ده چې ته وایې یو زمانه خو ټیک د مولانا مودودي رحمه الله کمال دار چې هغه په دې دور په جبه کې وي، نو جوانه خلک په پوه شو. ورنه خبره خلکو کړي دي خو په هغه انداز کې نه دي کړي څنګه چې مولانا وکړي. مولانا په خلک ډېر ښه پوهېږي. نور داسې د مولانا مودودي خپلې خبرې خو نه، د قرآن خبره، قرآن او سنت خبره. دا بنیادی خبره دې باندې ځان پوهې کړه. نو ځکه ورته دا دومره فضیلت وایي. جنات درجات منه اجرا عظیما، درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحیما. آیت نمبر 105. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، منتا كتاب نازل بالحق، ده حق سره یا د حق مطابق یا د حق د بالادسته د پاره. د بالحق کې د ټول معنی شامل. دا کتاب هغه کتاب دی چې دا د حق بالادستی غواړي. دا کتاب هغه کتاب دی چې دا تا ته ښیي چې حق څه دی او باطل څه دی. دا کتاب هغه کتاب دی چې د دې په دې نزول کې د حق نه علاوه بل څه خبره اړو شامل نه ده. بس دا حق دی. او د صدا پر راغله له لتحكم بين الناس، چې ته فیصله وکې د خلکو په منځ کې. کله لتحكم بين المسلمين والمؤمنين، تاسو په قرآن مجید کې څنګه لري لتحكم بين الناس. کم خلک چې وایي چې اسلام صرف د مسلمانانو د هدف پورې دی او پیغمبر مطلب صرف دا دی، نو هغه د آیت ته څه وایي؟ د آیت کې څه مطلب وایي؟ قرآن وی لتحکم بین الناس، د دنیا د انسانانو فیصله به ته کې. د دنیا د انسانانو د جګړو فیصله به قرآن کوي. اوس کو جګړې فیصله د مسلمانانو د جګړو فیصله هم بل څوک کوي. نو دا ولې؟ منځونه خو ډېر دي، تلاوتونه خو ډېر دي، حجونه او عمرې خو ډېرې دي، ذکرونه او تسبیحات خو ډېر دي. خو دا خبره نشته. دا باندې کیږي چې د مسلمانانو یو ملت، یو وحدت، د مسلمانانو یو اجتماعیت، او هغه اجتماعیت د حق په بنیاد، هغه اجتماعیت د عدل او د انصاف په بنیاد. د عدل او د انصاف چې نه وي چې داسې انصاف او داسې عدل، هغه آیت بیا په ذهن کې وساته چې پر اوس کال ویل کنتم خیر امه اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. امه وسطا، تاسو معتدل خلق یې، تاسو په عدل قائم دي، او تاسو په عدل باندې غیر مسلم قومونه گواهی. نو دا غیر مسلم به جګړه کوي په خپل منځ کې، او دې په خپل منځ کې جګړه شي او فیصله تکله کیږي، وي به زموږ فیصله مسلمانان کوي. دا د مسلمان منصب او مقام دار دی. دا مسلمان منصب او مقام دار. نو دا مقام به تاسو څنګه ملاوي؟ نو دا مقام نشي په ټوکو ملاوي، او دا نشي د وړو ماشومان سره دی. اوس دا مقام چې دا تعالی به داسې درکې. دا دنیا چې اوس د دنیا فیصله چې څوک کوي په اقوام متحده کې، نه پای ولا مسلمان حسابي نه ځکه په کنه حسابي چې وته پته ده کنه چې دا رسېدي. دا خپل مسله نشي کولای، دا خپل مسله نشي حل کولای. نو موږ مسله به سهل کړو. خپل مسلمانانو چې خپل مسله یې هغه نشي حل کولای. دا د اسلام دا دعوا او د قران او دا د دې دا دعوا او د دې د غلبې دا خبره دا د وړو خبرې شوې، دا اسانه خبرې شوې. ډېر لپاره خو ډېر لوی اهلیت پکار دی، ډېر لوی قرباني دې لپاره پکار ده، ډېر لوی علم او ډېر لوی وسیع دماغ پکار دی.
دا ذمہ داری ده لتحكم بين الناس بما اراك الله. اولنې خبره خدا شو چې دا د فیصلو د پاره دی او فیصلې د ټولې د چا فیصلې یوازې د کلی کوشي فیصلې نه، بین الاقوامي فیصلې. په سلامتی کونسل کې نن فیصلې کم خلک کوي، بین الاقوامي عدالتونو کې فیصلې کم خلک کوي. دا د حق نه دی، دا د مسلمان حق دی. خو چې مسلمان دی نرشي هلته دی وایي کنه دا لکه دا ستا حق نه زما حق دی، او ته خپل ځان نشي سمبالولی، ځان له ډوډۍ نشي پیدا کولی، ستا په خوله کې غاښ نشته، ته خبره نشي کولی، ته اصلا خبر نه، نو ځان به خبرې کنه، ځان به دې لایق کې دا الله تعالی در دا منصب درکړی. د الله په نس خو د دې کائناتو د بادشاه په نس دا منصب ستا دی، نو پاسه دا منصب واله. دویمه خبره ده چې بما اراک الله، بما اراک معنا بما علمک. پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوازې قرآن نه دی میلاو، قرآن نه علاوه د نور هم څه میلاو دي، هغه بما اراک الله، بما اراک بما علمک. فیصلې چې پیغمبر کوي نو کله به فیصله په قرآن کې واضح ذکر او کله به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بصیرت او خپل فراست چې هغه سنت دی، بلکې پیغمبر اجتهاد هم کوي، پیغمبر اجتهاد هم کوي. دا مسله په خو په زمانه کې په علماو کې اختلافیه ده، خو حقیقت دا چې پیغمبر اجتهاد کوي. تیرو پیغمبرانو هم اجتهاد کړي. تاسو ته تیرو پیغمبرانو د اجتهاد مثال معلوم دی، ساده مثال. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام زوی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کې څه شو؟ زامنو په سازش کوی ته واچو، چې زامنو کوی ته واچو چې واپس رااله وجاءوا اباهم عشاء يبكون، چې جړلې ماسوتن کور ته رااله او دا هغه کمیس هم راوړو. چې یعقوب علیه السلام کمیس ته وکتل نو کمیس په یونو خسور ورو. نو یعقوب علیه السلام په لکه سوچ وکړ چې دا څنګه زمری و، دا څنګه شرم خولې و، چې اول ته کمیس په قلاره ویسته او وې نشلو او بیا دې وخړو هغه ولا په یونو ولاړو چې دا پلار له یو څه دا ډېر خیال. نو یعقوب علیہ السلام پوښتنه چې دا څه چل دی؟ یوسف علیہ السلام څه شي خوړل نه دی، ځکه چې نخنه خانه نه خبرې راغلي، بل سولت لكم انفسكم امرا، تاسو څه سازش کړی. نو خبره ټیک وکړه غلطه ټیک وکړه، سازش کړو. لیکن چې دې ځای کې دا سازش پته ولګېده دا سازش دی، نو بیا چې کله بنیامین لاړل ته مصر ته، هارون جرال او یوسف علیہ السلام ورته د مصر کې وی چې تاسو بل رور شتا یا وې دې براولې کني بیا د لغل نه درکو. نو دی بیا پلار ته وی چې بابا مون سره دا کني بیا یا ابانا منع من الكيل، بیا خو لغنم نه راکې. نو فارسل معنا اخانا، نو ضرور را سره ولې ضرور ور سره ولې. نو ال یوسف علیہ السلام خو پیژندو، نو هغه دا پاتې کولو د پاره یو تدبیر اختیار کړ، تدبیر نیمګړی خو الله تعالی پورا کړ. کذالک کدنا لیوسف بوایو بیا ان شاء الله تدبیر الله تعالی پورا. نو چې واپس رااله دی ورته وی چې یا ابانا ان ابنك سرق، بابا غزوی خو دغلا وکړه، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. د پټو خبرونه نه خبر خو په ښکارا خو خبره داسې و. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. هغه کوم کلی کې چې دا واقع شوی دا غي خلکونه تاسو کا کوم قافله کې چې مونږ ودا خلکونه تاسو کا رښتیا وایو. یعقوب علیہ السلام ته بیا شوی وی بل سولت لكم انفسكم امرا، بیا هم سازش کړي، بیا هم سازش کړي. نو بیا سازش کړي نو پیغمبر د اجتهاد نه خبره کولای شي. خدا یعقوب علیہ السلام په دې کې څه ګرم نه و، دې کې څه ملامت نه و چې په دې زامنو بدګماني وکړي، ځکه دا زامن د اول نه بدګمانه ثابت شوی. دا یا کرتوتونه داسې و چې پلار له دومره تکلیف ورکو په ابتدا کې. لیکن یعقوب علیہ السلام پوښتنه دی بیا څه ځکه دا اول نه دا چل کړی، روز خو به خود کړ. پیغمبر اجتهاد کوي، اجتهاد پیغمبر. نو بما اراک الله دواړه معنی دي، د سنت مطابق فیصله وکړه، د قرآن مطابق فیصله وکړه، د خپل سنت مطابق فیصله وکړه، او په خپل اجتهاد فیصله وکړه. دا درې واړه خبرې په بما اراک الله کې شامل دي. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. دلته د استغفار څه معنا ده؟ انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. دې آیت نه استنباط خلق قیاس باندې بیا تفسیر قرطبي ګوره دلته
نو قیاس ته ثابتي قیاس خدا رستو چې وي واستغفر الله الله نه معافي غواړي نو دلته د معافي څه مسله ده نو یا پرونه خبره ده یاد ده چې تا ته ما وی کله خبره یو شان روانه بیا خبره بل شان ده د قران خپل یو اسلوب دی نو دلته د واستغفر الله معنا دا نه ده ځان د پاره بخنه غواړه د خپل قوم او امت د پاره بخنه غواړه د امت کې بعضی غلطیاں بعضی کمزوري بعضی خبرې پکې راغلي دي لکه دې چې شړې غلا کړي او خلکو داغه مرګرتیا کوله مشهور خبره ترمذی کې او په د نورو کتابونو کې ده چې دا بشیر یا طعما ابن عبیرق د غلا کړي و اغلا بیا په صحابي ورواړه ولا او بیا داغه مبارک د آیات او خلکو قریب وجه دا وسلی مبارک او دین دا وی چې یا رسول الله داخو کې دې شو د پکور کې بیلګرا او خطر اغلا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله چې دا سره نه دا غل دا منافق دی بیلګه وړو پکې اوس پکې هغه په پردي کور کې چې دا د ما امانت دی دا دلته کې دی او مطلب دا دی چې غلا ثابت شي خو د سره به ثابت شي نو مطلب دا دی چې دا مرګري دي دا خیر دی په عصبیت کې او یا پس کې یا په ډله ټپله کې راغلي دي نو خیر دی ستا مرګري دي خدا کمزوري دی وشو معافي ولو غواړه نو واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيم دین پس بیا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما آیت نمبر 115 دی آیت کے لا خیر فی کثیر من نجواهم د دې په ډیرو جرګو کې څه خیر نشته الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس سوا دا اچانه چې امر کوي په صدقه یا په معروف یا د خلکو په منځ کې پروغه او چې دا کار د الله د رضا لپاره وکړو الله بوله اجر ورکړي او که د الله د رضا لپاره نه کوي بیا هو هیڅ نه ملایي دې آیت نه دا معلومیږي والله تعالی اعلم چې کوم سوال خلک کوي چې په اسلام کې د جماعتونو او د پارټو څه حیثیت دی اسلام کې پارټای شته که نشته جماعتونه جوړول پکې شته که نشته نو دې آیت کې یو بنیادی خبره ده دا خبره هغه ده چې د اسلام غلبه راغلی ده او اسلامی حکومت قائم ده نو د ځینو علماء خدا رائے ده چې یاره حزب احتساب په نوم باندې که چېرته یو جماعت یې داسې حزب احتساب یو حزب اختلاف دی یو حزب اقتدار دی دا اصطلاح ده یورپی او د مغربي جمهوریت اصطلاح ده او دا اصطلاح غلط هم ده غلطه په دې ده چې د دې مطلب دا دی چې کوم په حزب اقتدار کې څوک نو د اقتدار والو چې څه غلطي ده نو هغې دپاره به پرتګونه جوړوي د هغې دپاره به دلیلونه وایي غلطي به مني نه چې ته په حکومتي پارټۍ کې نو چې حکومت څه کوي او تا نه څوک تپوس وکړي نو ته به دا نه وایې چې دا غلط کني ته خو بیا ته چې غلط وایې خو د دې معنا دا دی چې ته خو بیا په دې ډله کې نه زموږ د دې خلکو مازغم خراب شوي دی ټولو خلکو ادیم دا شی زده کړی چې ته په یو پارټۍ او په یو ډله کې یې او په هغه ډله کې ښکاره غلطي نو ته به نه وایې چې غلطي ده پکې ولې به نه وایې ځکه چې ته وایې خو د دې معنا دا ده چې ته خو بیا په هغه مخالف فریق کې شامل نو دا شیطانت دا د شیطان سبق دی چې تا ته یې ویلې دا د قرآن او سنت سبق نه دی دا شیطانی دا د یورپ شیطانانو دا سبق تا ته ویلې او چې ته په حزب اختلاف کې نو که حزب اقتدار والا الله اکبر وایي نو ته به وایې نه مړه داسې چغې وایي او که تا وایې چې دا خو ټیک کار کوي وایي به چې ته خو هسې په حزب اختلاف کې خو ته خو پکې ورسره ملګری هغه دی نو هغه ته بیا وایي فرینډلي اپوزیشن وایي دا هسې دوستي ما داسې چل ول کوي دا منځ کې یو دي نو دا اکثر منافقان دا کارونه کوي دا دواړه طرف ته منافقاني په تندر زه نه لګوم خو زما مطلب دا د په دې خبره پوهول دی چې دا د حزب اختلاف او د حزب اقتدار دا لفظ غلط دی ځکه چې ته حزب اقتدار کې نو دې معنا دا د حزب اقتدار ارې غلطه ته ټیک وایه او چې ته په حزب اختلاف کې نو د حزب اقتدار ارې ټیک تم غلطه وایه
غلطه خو خود غلطه ده خو چې ټیک هغه ته غلطه او دا خبره د اسلام اډو ده. لهذا بعض علماء دا لکه مولانا ګور رحمان رحمه الله راي دا هغه په دې ډېر زور ورکاو. استاد الله دې وبخښي ټول استادان مونږ ته قرآن زده کړی نو هغه به وایي چې زه هغه وخت چونکې ماشاء الله وه سن 85 کې نو هغه ته تپوس چې ته په حزب اختلاف کې که په اقتدار نو مولانا ورته وایي چې زه په حزب احتساب کې حزب احتساب زه محاسبه کوم د هر چا څوک چې غلطه وایي هغه ته به غلطه وایم چې څوک چې ټیک وایي هغه ته به دا خبره ټیک وایي. ډېره مزېداره خبره یې کړې حزب احتساب. خو ظاهره خبره دا چې د حزب احتساب په نوم باندې خو یو سیاسي جماعت نشي جوړېدی. حزب احتساب په نوم خو سیاسي جماعت نه جوړېږي چې ته حزب احتساب او بیا به د هغه سره خلک احتساب کوي نو بیا به احتسابونه هم ډېر شي. خبره دا ده چې د اقامت دین دپاره مختلف جماعتونه ټیک دي. درسته خبره ده دې کې ډېر تفصیلات دي خو دې تا ته په ساده ژبه کې وایم نو بیا ګوره دا کتابونه. دین اقامت نشته لکه په دې موجوده زمانه کې دین قائم نه دی. نو د دین د قائمولو دپاره په دې نقطه کې خو اختلاف نه دی پکار چې دین به قائمو. البته د دین د قائمولو طریقې کار دا مختلف کېدی شي او دا زمانه هم چې د دین د قائمولو طریقې کار کې اختلاف کېدی شي خو چې څوک د دین د قائمولو دپاره جماعت جوړوي نو د هغې طریقې کار پکار ده چې د قرآن او د سنت او د سیرت د صحابه کرامو خلفای راشدینو سره د ټولو نه ډېر زیات نږدې. نو چې داسې نږدې جماعتونه نو خیر دی یو دی په یو طریقه کار کوي بل دی په بله طریقه کار کوي بل دی په بله طریقه کار کوي خو منزل د ټولو یې وي چې کله د اقامت دین د مسله راشي نو بیا دې پکې طریقې کارونه په ځای پرېږدي او بیا د اتفاق پیدا کړي. او که ځان له تنظیمونه ځي نو هم جایز دي خو په دې شرط د یو بل خپې به نه راکاږي بلکې د هغه مقصد دپاره به کار کوي. یو به وایي چې دا کار کوي زه دا کار کوم هغه هم ټیک کوي زه هم ټیک کوم خو که ته دغه کار کوې نو هلته ورشه او که دا کوې نو دلته راشه. نو دا خبره خو ذهن مني خو دا خبره ذهن نه مني چې د اقامت دین کار هم کوم او بیا د یو بل خپې هم راکاږم او د یو بل سره به د مفاداتو په بنیاد باندې یو ځای کېږم او د مفاداتو د وجې نه به د یو بل نه جدا کېږم. که مفاد مې و نو بیا به ډل جوړوم او اتفاق به کوم او که مفاد مې نه و نو اتفاق به نه کوم. دا شریقه په اسلام کې نشته. د اتفاق دپاره چې موقع راشي نو بیا آیت وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د وټولو دپاره پالیسي وایي قرآن او که نه دا مستقل د الله تعالی حکم دی. دا اوس داسې نه وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چې کله د څوک وډبوي نو بیا یو بل ته وګوري او بیا رايوځي شي او چې څوک هم ډبوي نه بیا د یو بل نه جدا شي. نه دا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا مستقل آیت دی لکه د فرض مانځه په شان دا خو فرض کار دی دا خو چې وقتي پالیسي خو نه ده او چې دې د فرض په طور نه خپلې او د وقتي پالیسۍ په طور باندې خپلې نو ځکه غرق فرق ګرځي. پاتې شو دا چې اسلامي حکومت راشي نو بیا ډلې پکار دی که نه دي پکار. نو صحیح خبره دا ده چې بیا ډلې ملې نشته بیا به هم دا حکومت سپورټ کوي ستا چې هر څه ډله وه هغه ډلې پاتې بیا دا په ترکي کې طیب اردوګان راغلی دې نه مخکې داسې چلو چې تاسو ته به پته د ترکي چې کوم تاریخ دی هغه وګورئ پکار چې هر څوک یې وګوري. نو سن 60 په زمانه کې عدنان مندریس مرحوم و هغه په دې وجه پانسي کړی فوجیانو ظالمانو دا هغه ځای چې کوم سیکولر فوجیان هغه ځکه پانسي کوي وزیر اعظم چې هغه جماعتونو او مدرسو له ازادي ورکړې وه. هغه مصطفی کمال ظالم چې و هغه جماعتونه بند کړي او د بیا آزاد کړو چې دا آزاد کړو جماعتونه آزاد شو پکې جمع وشوې پکې خلک راغله نو هغه بیا فوج هغه تخته الټا کړه او هغه پانسي کړه او دا سره نورم ډېر کسان پانسي کړه. بیا بل انقلاب بیا نجم الدین اربکان رحمت الله علیه راغی هغه هم 2 ځله حکومت د هغه ختم کړو ځکه چې هغه نیک صالح انسان مؤمن هغه هم دغه د نیکۍ خبره کوله. اوس چې کوم دا طیب اردوګان راغلی دی نو دی خو ماشاءالله ډېر زیات پوهه دی ډېر زیات زمونږ په دې وطن کې بعضې کسان د دې مخالف دي ما ته پته ده چې ولې مخالف دي زه په دې ټولو خبرو پوهېږم خبره باندې تاسو پوهېږئ که نه دلته د ګولنیانو ملګري ډېر زیات دي وګورئ ګولنی او غامدی او وحید الدین او دا انګاب وګورئ دا پرېږده د دې نه دا ګمراه دي
د ګمراهانو نه ځان ساته کني دنیا باندې مغرقه کې آخرت باندې مغرقه نو هغه ګولنیان دلته مو تخلق وي ګولنیان مسلمان دی خدا څنګه مسلمان صوفیزم علمبردار دی د امریکای په غېږ کې هلته ناست دی د امریکای په غېږ کې ناست دی او هغه د ډېر لوی علاقه درکړې ده او هغه یې سپورټ کوي نو ته څنګه مسلمان یې طیب اردوغان هم له اسلام دی وایي هغه هم اسلام غواړي او دا هم اسلام چې دا اسلام غواړي دا په امریکا کې څه کوي نو بهرحال اوس زما رایه دا ده والله اعلم ما نه خو ترکیانو تپوس نه دی کړی تا ته مثال وایم مثال دا وایم چې اوس په کار ده چې په ترکیې کې چې څومره مذهبي جماعتونه ځان ته وایي که صوفیان دي هلته پکې ځینې صوفیان داسې هم دي چې هغوی موږ سیاست ډومنونه منې او که نه منې خو اوس د طیب اردوغان ملګرتیا وکړه زما په نسب باندې شرعاً پتا دا لازمه ده چې نورې ډلې پرېږده او د دې حکومت ملګرتیا وکړه ځکه چې هغه برای راست د تمام کفر سره په ډغره ده او تا پکې ځان له په کور کې کورکۍ جوړ کړی چې په ځان له په کور کې کورکۍ جوړی نو ته څه شی مطلب دې څه دی مطلب دې د هغه قوت کمول دي او د بل چا قوت ځکه چې هغه په جګړه ورغلی دی نو دې صورتحال کې اوس په کار دا چې داسې صورتحال په یو ملک کې راشي نو په کار دا چې که وقتي توري فرض که ته به وایې چې دا وقتي تور دي خو نور ډلې او نور پروګرامونه نو هر څه معطل کړه او د دغه حکومت مرسته او ملګرتیا وکړه چې مضبوط شي ځکه چې نیکۍ طرف ته روان البته دا ده چې قرآن دله دا اجازت درکوي لا خیر فی کثیر من نجواهم دا جرګې کېدل او دا کوړې کېدل دا هلته 205 کسان او هلته 10 کسان او 20 کسان د دې څه مطلب لا خیر فی کثیر من نجواهم دا په دې کې څه خیر نشته ها الا من امر بصدقه الکه دلته په دې کلی کې تنظیم جوړ شو خلک راجم شو الکه څه چل کو یاره په دې کلی کې چې کم یتیمانی په دې کلی کې چې کم کونډې دي په دې کلی کې چې کم غریبانان دي راځي دا غي مرسته وکړو مدد وکړو راځي لکه د کوڅو صفایي وکړو پوه شو په خبر راځي لکه د میلمه خیال وساتو دا چل وکړو د جوانانو تربیت وکړو ها دا چې کوم جوانان غلط ګرځي او ګډوډ ګرځي راځي د دې تربیت دا برابر نو دا څه خبره وکړه او معروف مطلب دا چې څنګه کې خورولو د پاره سکارو نو دا په حقیقت کې د حکومت تعاون شو او اصلاح بین الناس لکه اصلاحي کمیټه جوړو اصلاحي کمیټه نو اصلاحي کمیټه مطلب دا چې لکه خلکو کې جګړې دي نو راځي چې په حکومت باندې او په پولیس باندې بوج کم شي په عدالتونو باندې هم بوج کم شي نو مطلب دا دی چې په دې کار کې تعاون شو دا چې عدالتونو باندې بوج کم شي مقدمه کم شي اختلافات او جګړې ختم شي او کم شي نو دا قسم مطلب دا دی چې دا ته چې وته ان جی او نو ان جی او دا لفظ څه بیکار نه لفظ خلکو بدنام باندې لفظ دی کنه خو بهرحال مطلب دا دی چې دا څه وقتی غونډه کې نو دا بیا جایز دي خیر او اصلاح بین الناس نو دا بیا جایز لا خیر فی کثیر من نجواهم بل مسئلہ دلتا دادا چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا دې آیت کې سوچ کړو ومن یشاقق الرسول سوچ چې زدو کې د پیغمبر سره من بعد ما تبین له الهدى پس دا نه چې د هدایت پڑھا نشي ويتبع غير سبيل المؤمنين غير روان شي د مؤمنانو نه علاوه په بل لار نوله ما تولى چې کوم طرف ته زیل ته به موږ روان کو ونصله جهنم اخر کې به دوزخ ته دم دې آیت کې دا اجماع امت دلیل امام شافعی رحمه الله ولزل دا دلیل ویلې او په سروست خلق ویلې دا بهترین دلیل او دا دلیل مطلب څه دی نو دا امام رازی رحمه الله ډېر ښایسته خبره کړې ده وایي ته څنګه دا ثابته تقریر الاستدلال تقریر پیژنې کنه په عربی ژبه کې د تقریر دوه معنی دي یو معنا په تقریر سنت تقریری دی چې پیغمبر علیه السلام په مخ کې سکار کېدو نبی علیہ السلام په رد نو دا تقریر دا سنت تقریری دی یو بل تقریر د علم الکلام په ژبه کې تقریر ستو دا د ذکر وایم چې ما د خپل پی ایچ ډي په تیسیس کې دا تقریر لفظ په هغه اصطلاح کې استعمال کړو نو دا ما په هغه سپروایزر کمیټه کې یو صاحب
نو هغه چې وکړه نو ما ته وی دا تقریر دا لفظ دلته بې ځایه استعمال کړی دی. ما ولې بې ځایه دی؟ نو دلته خو دا معنا نه ده. ما له تقریر بله معنا ته پته ده وایي چې نه، نو ما بله معنا یې دا ده او ما په دې معنا استعمال کړی. تاسو په خبره پوهېږئ؟ تاسو وایي دا پکې بې ځایه چې نه پوهېږي نو هغه نو تقریر معنا سوق الدلیل على وجه يستلزم منه المطلوب. دا د منطق په اصطلاح کې نه کوي، د علم الکلام په اصطلاح کې چې ته دا مدعا او دا مقدمات په داسې طریقه باندې مرتب کې چې دا غیر هغه مطلب حاصل شي. یعنی دلیل په داسې طریقه مرتب وي چې دا غیر هغه مدعا ثابت شي. نو دا امام رازی خو د منطق په جبه کې خبره کوي. نو دی وی وتقریر الاستدلال، د دې آیت کې د اجماع امت ثابتېدلو طریقه به څنګه به ثابتې؟ وی هغه دا ده چې ان اتباع غیر سبیل المؤمنین حرام، د غیر سبیل المؤمنین اتباع حرام ده، فوجب ان يكون اتباع المسلمین واجبا. نو پکاره چې هغه بل ځای واجب شي، چې دا یو ځای حرام دی نو دا بل ځای واجب پکار دی. چې عدم اتباع د سبیل المسلمین حرام شو، اتباع د غیر سبیل المؤمنین حرام شو، نو اتباع د سبیل المؤمنین ځکه واجب شو. دا اجماع د امت. په اجماع کې بیا د چا اختلاف نشته او دا دلیل دی. لکه ته وایې چې قرآن کې خدا ومن یشاقق الرسول، چې د پیغمبر مخالفت وکړي نو بد دا د کفر دپاره کافي ده که نه؟ دا رښتنی پسې بیا څنګه وایي چې ویتبع غیر سبیل المؤمنین؟ نو د دې پکې حاجت څه و؟ نو د دې پکې حاجت دا و چې کله کله به یو سړی د پیغمبر د حکم صریح مخالفت نه کوي، خو د اجماع نه به مخالفت کوي او په دې طریقه باندې به د ګمراهۍ لارې کولاوي. لکه جاوید غامدي هغه وایي اجماع پکې چا راوسته. دی وایي په کوم کتاب کې لیکلي دي؟ نو ما تا د هغه یو کتاب وګورئ، کوم کتاب ته ګورئ چې پای کې نه دي لیکلي؟ خبره تاسو پوهېږئ؟ ويتبع غیر سبیل المؤمنین، دا خبرې ټولې دا دي. دا بنیادی کتابونه چې دا کوم لیکلي دي چې هغه ته میزان وایي، میزان. او بیا وایي نه وایي دا خو ما خپله رایې پېښ کړم. تا خو کتاب له میزان نه مې ښودلی. میزان خو معنا ده چې په هغې به تللی کېږي چې کوم ټیک دی او کوم غلط دی. نو ته دوکه نه ورکوې خلکو له چې یو طرف به د کتاب له نوم کېښوده میزان، المیزان، یوازې میزان هم نه، المیزان. دا هم په الف لامو دی. دا په الف لامو باندې دا طالبان پېژني، دا په الف لامو. په خبره تاسو پوهېږئ؟ نو په الف لامو یې ورته وایي المیزان. نو چې المیزان دی ورته وایي خو معنا دا ده چې د دې کتاب سره کومې خبرې برابر دي نو دا ټیک دي او د دې سره برابر یا غلط دي. نو دا خو قرآن دی، میزان خو الله تعالی قرآن ته ویلی دی. نو ستا کتاب پکې د کومې غاړې میزان شو؟ نو بهرحال هغه وایي اجماع د امت پکې نشته. نو قرآن و اجماع د امت پکې نشته. نو زه تانه تپوس کوم چې ومن یشاقق الرسول، نو دې پسې بیا ویتبع غیر سبیل المؤمنین ته کوم حاجت؟ ځکه ورته حاجت و چې کله کله به داسې یو ځای راشي چې نبی علیه الصلاة والسلام د سنت کې به واضح خبره نه وي، پای کې به ته هر قسمه خبره چې وکړي، خو اجماع د امت به په یو خبره شوي. لکه اجماع د امت په دې خبره باندې شوې ده چې نصب الامام واجب، مسلمانانو دپاره خلیفه مقررول واجب لازم دي، فرض دي. په دې باندې د امت اجماع چې په دې امت ادی وي دا پکې ضروري نه دي، دا پکې ضروري نه دي. چې بیا د تپوس کې چې هلکه د جهاد دا فیصله به څوک کوي؟ وایي یاره دې د جهاد فیصله به خلیفه د مسلمانانو کوي. نو وایي چې خلیفه د مسلمانانو به څوک مقرروي؟ نو بیا طلاق خطا. ته خو وایې چې دا پکې نشته. جهاد اعلان زه په دې پوهېږم، جهاد اعلان به خلیفه د مسلمانانو کوي، خو دا خلیفه مقررول بیا واجب شو که نه؟ نو خلیفه به څوک مقرروي؟ وایي نه په اسلام کې سیاست نشته او خلیفه مقررول پکې نشته. بس امریکا پوره ده، امریکا پوره ده، بل چا ته کوم حاجت؟ امریکا به راله خلک مقرروي. دا صفا وایه. هماغه خبرې کوي چې کوم ورته چا ښودلي دي بار نه. دا یو خبره شو، دا په اجماع ثابت. او نوله ما تولى ونصله جهنم. نو دنیا کې چې کوي نو هغه دې کوي، خو آخرت کې به یې جهنمي وساءت مصيرا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرک الله تعالی نه بخي. دې کې یو دوه درې جملې واورئ.
دا پر ایمان باندې الله تعالی ډیر زیات زور ورکوي ایمان ډیر اهم شی دی هر ځای کې ایمان خبره کوي عمل صالح د ایمان نه بعد دی شرک الله تعالی نه بخي باقیاره ګناه بخي دا شرک ولې دونه غټه ګناه ده او دا ایمان ولې دونه اهم شی دی نو دغه ډېر لوی باسونه کیږي په غنټو خو ته صرف دوه نقطې وي اولنې نقطه زه ته دا وایم چې د ایمان دا بنیادی نقطه کېدل دام هغه سبب دی او هغه وجه ده او هغه علت دی علت بیماری نه علت معنا کاز دی کاز علت مې د کاز په معنا باندې هغه بنیادی وجه چې په مسلمانانو باندې د بهر نم ډېرې زیاتې حملې راغلې که اسلام صرف د اعمالو نوم وی او صرف د سیستم نوم وی د ظاهري سیستم نو بیا چې دا کوم ډغرې په مسلمانانو او په اسلام باندې لکه مثلا د تاتاریانو یا لکه مثلا په دې موجوده زمانه کې د مغربي تهذیب دا یلغار ورته وایي یلغار دا نه خو دی وخت به یلغار دی غني حقیقت کې خدای رسول کار نه راځي دا خبره را روانه ده او ډېر خپه په داسې طریقه را روانه ده خلک به پوهیږي نه یلغار خو دې ته وځي او سیلاب راشي دا یلغار نه دی دا په حقیقت کې خو څه یلغار شکل اختیار کړی دی حقیقت ورنه دا ډېر په مدن طریقه باندې او ډېر په خوشاله باندې خلکو دې لغاړه ورکړي نو که د ایمان اهمیت نه او د ایمان د لفظ او اسلام د ایمان له دونه اهمیت نه ورکړي نو بیا د مسلمانانو د راپاسېدو نه په تېره زمانه کې څه وجه کېدی شو نه په دې زمانه کې څه وجه کېدی شي دا څه ډغرې چې مسلمانان وخوري دا څونه سیلابونه او طوفانونه چې به مسلمانانو راشي دا سیستم ورته د خلافت په بغداد کې چې تاتاریانو کړي دا تاسو وګورئ شیخ سعدی رحمه الله په شیراز کې ناسو د بغداد په تبعیه چې کوم جمله ویلې ده وای آسمارا حق بود تا خون ببارد برزمی وای اسمان ته د خبره حق حاصل دی چې په ځمکه باندې د بو په زید وینو باران نو دا ولې دا ځکه وی چې خلافت ختم شو تاتاریان داسې تبعیه خو د هغې تبعیه باوجود چې مسلمانان هم قتل کړل علما هم قتل کړل پوه شئ تبعی خلیفه هم قتل کو د بغداد کې دومره هیلې توی کړې چې د هغې اسونه پکې به خویدل اسونه به چې پکې ګرځېدل نه خویده به پکې پهینو د سیلابونه پاره نالۍ کې پاره خوړګۍ کې وینې بهېدې د دې باوجود چې دا هر څه وکړو خو اسلام بیا هماغسې ژوندی دی بیا هماغسې هغه اسلام د هغې په وجه باندې د مسلمانانو څه اثر واغست ډېر لوی نقصان وشو ډېر لوی کتابونه یې موسېدل تباہی وکړه د دجلې اوبه چې وي ډېره موده باندې د شیا د وجې نه به بالکل خړې ګرځېدې دومره کتابونه ټول دجلې د سیند ته واچول دریاب هم ته واچول خو د هغې باوجود مسلمان راوچت شو د دې مسلمان د راوچتېدو بنیاد څه ایمان بالله دا شرک چې الله تعالی نه بخي او دا د ایمان باندې چې دا زور ورکړی چې مسلمان ډېر زیات هم بېکاره شي خو چې دغه ایمان یې که نه د ایمان دا پکې تازه دا بنیاد پکې نو دا یو ځل بیا دا د دنیا هیڅ ډغره هیڅ سیلاب هیڅ طوفان داسې نشته چې دا مسلمان د دنیا د ځمکې نه نیست نابود کړي دا چې نشي نیست نابود کولی نو دا د دغه ایمان دی او د دې ایمان سره بیا د ایمان له جلا ورکولو دپاره دا قرآن دی د ایمان د جلا دپاره بیا دا نور اسباب شرک بیا ځکه الله تعالی نه بخي چې د شرک په وجه باندې د انسان نه بیا دا بنیاد ختم شو چې د ایمان کمزوری شو د مشرک شو نو که د ډېرې زیات هم نیکۍ دي او ډېر هم زیات هم دی ښه سړی دی او ډېر خو دی د کفر د سیلاب په مقابله کې هېڅ هم نه دی دی د شیطان د سیلاب په مقابله کې هېڅ هم نه دی نو چې دی د شیطان د سیلاب په مقابله کې څه دی نه نو دی څه وایي چې زه د پیدا کولو ما د پیدا کولو مقصد څه دی او د خپل پیدا کولو مقصد نه پېژني نو ځکه الله تعالی وایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا یو وجه د مختصره غوندې بله هم ویمه شرک په وجه باندې الله تعالی سړي له همیشه جهنم ورکوي ما په کالج کې د سټوډنټانو نه مړوړو نه تپوس وکړو ما ورته دا راته ووایې چې یو سړی ګناه وکړي نو دا شرک او دا کفر خو یو سړي زیات نه زیات 80 کاله او د سړي 80 کاله عمر دی او 10 کاله عمر دی نو 10 کاله دی کافر پاتې شو
او الله تعالی دل جهنم ټول عمر ور کوي دی لابسین فیه فیها احقابا لکونه کلونه کروڑونه کلونه اربونه کلونه بده پر جهنم کې پروتي تاسو دې څه توجیه کوئ تاسو څه وایي دا ولې شرک او کفر خود سره مړ کړی خو زیات نه زیات چې تاسو موده کړی بیا ما ورته وی چې خبره داسې نه ده که خبره داسې نو دا یو سړی چې ناحق سړی وجني که ته دا وایې چې انصاف او عدل دې ته وایي چې سړی هغه ګناه په څونه وخت کې کړې ده نو دونه وخت دله سزا پکار نو بیا چې یو سړی ولګي نو په دې ټوپک په دې ماشه چې زور کی نو پر یو ډز باندې په یو څو سکند کې څو کله چې دا په کلاشن کوپ کې چې خلکو ته شیطان کوپ کوي په دې شیطان کوپ کې چې څونه ګولې پرتی نو دا په یو سکند کې څونه ګولې وباسي دونه خلک ته مخامخ نو په یو شیطان کوپ په یو څو سکند کې څو خلک مړ کی د سلوي خو په مړ کی نو په کار دا چې عدالت تعالی څونه سزا درکې په څونه وخت کې لکه دا کار کیږي دا ماشه چې په سړی د باوي او د لټ پیرا کاږي نو دا منډه په کم وخت کې کیږي نو دې سړی د منډه کم سزا په کار ده کنه تاسو به وایئ نه یار دا نه ده په کار ده وړه غړه سزا په کار ده دا چې ډیر کسانې وجلې دي نو ډیر زله دله پانسي ورکول غواړي او ډیر زله دله عمر قید سزا ورکول په کار دي نو ما د دې چې کوم ګناه کړی ده نه هغه په نیم منټ کې کړی ده تاسو یې ته ونه کړ نو تاسو به څه وایئ تاسو به دا وایئ چې په ګناه کې دې خبرې ته نه کته کېږي چې دا ګناه په څونه وخت کې شوې ده په ګناه کې دې خبره ته په جرم کې دې خبره ته کتل کېږي چې دا جرم په لږ وخت کې دی که په ډېر وخت کې دی خو دا جرم غټ دی که وړو کې دی څونه غټ دی نو چې دې قدم در راورسېد یو قدم ورپسې بل ورشه ځینې جرمونه هغسې دي چې هغه ته انسانان غټ جرم وایي او ځینې ورته وړوکی وایي او په دې انسانانو کې اختلاف دی په دې دنیا کې څو ملکونه دي لکه تقریبا 200 بیا سپریم کورټ دي 200 څه دي سپریم کورټونه او د هر یو کورټ او د هر یو عدالت لپاره د هر ملک لپاره قانون او آئین او ضابطه جدا ده نو دې معنا دا ده چې د عدل او د انصاف 200 تللی دي په دنیا کې څو تللی دي ځکه 200 سپریم کورټ دي کنه نو د عدل په دنیا کې څو تللی شوي 200 تللی شوي نو دا 200 تللی د انسانانو په میز کې دي او د انسانانو خياران دي که قمقلان دي چې دا تللی جوړې کړي کوم یو ته به قمقل وي ته ته قمقل وي او به ته قمقل وي دې معنا دا چې د خيارانو انسانانو په نسبانه هم د ډیرو زیاتو خيارانو ګوره د سپریم کورټ هغه چې کوم ججان دی هغه خياران چې هغه کوم لیجسلیټیوز دي چې چا قانون جوړ کړی دی لاګي ورز دي هغه خياران دي چې کوم آئینی مجلسونه دي هغه خياران دي نو دا د دنیا د ملکونو د خيارانو هغه دی چې په هغه کې 200 تللی دي د څه یو عدالت به یو کار ته ګناه وي هغه بل وته نه وي کېدې چې ابل په ولا څور کی ابل په ولا انعام ورکي ایور ولا سزا ورکي ابل یې زمړه دا کې د سره دا ورېدو نه ده نو کدا خبره چې ګناه کومه غټه ده او کومه وړه ده د دنیا کې عدالت ته تاواله کې دا 200 کسان په خپل منځ کې به یو خبره نه دي متفق دا 200 عدالتونه پته ولګي دا چې دا د انسان د بس د وسکار نه دی چې کومه ګناه سونه غټه ده دا د الله رب العالمین فیصله ده الله تعالی پوهیږي چې کوم ګناه کوم غټه ده او کوم وړه ده نو دا فیصله د انسان نه ده ته به دې مثال شته ما وی او دې مثال شته زه ته ساده مثال دا مجلس دی په دې مجلس کې یو سړی راځي ټول خلک پیژني او دا غزوین پیژني چې دا یې زوی اوس هغه سړی چې دلته ناشته خدای عزت سړی دی او دا زوی و تراپاشي او دې پلار ته د ټول خلکو په مخ کې وي چې پلار ته زما پلار نه زما پلار دا پلان کوي دا خبره په مام بدل لګي په تابم بدل لګي زپلارم په ما ډیره زیاته بدل لګي خو کم سړی چې پلار نه دا کشرانه لکان چې لاودونه او بچی نشته دا ته نه دي خبر چې دا خبره په سړی سونه بدل لګي زمام دا په منځ کې فرق دی خو چې هغه کم پلار دی او هغه ته دا خبره شوی دا هغه چې کوم درد محسوس کو هغه درد ما محسوس نه کړ ته زما زوی نو چې ماته ویلی چې د چا زوی هغه ته ویلی هغه ډیر زیات درد محسوس کو پته ولګی دا چې نه یو خبره ده خو په یو مجلس کې په یو سړی یو شان اثر کوي په بل سړی دا غي نه بدل اثر کوي او په بل سړی دا غي نه بدل اثر کوي دا موږ انسانان په خپل منځ کې نو چرته انسان او چرته د الله رب العالمین ذات
چې د ټولو کائناتو خالق دی او دا چرګوړی چې د الله تعالی د اسخاوبونه پیدا کړی دا راپاسي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين دا انسان دې تم نګوري د سره پیدا کړو د ما په مخ خبرې کوي بیا ما تر نه غيږي نو که انسان تر انیخ شي او دا په حق کې زیاته وکي نو دا خو یو قسم غلطی ده حکم انسان چې الله تعالی د نشته کو دا الله تعالی به مخ را پاسي او عزت می خدای نه بل می خدای دی نو تا ته پته نشته چې دا د الله تعالی د پاره څومره د غصې خبره ده هغه رب دی مالک دی خالق دی دا شان ډیر لوی شان دی بیا ته به وایي یاره چې دا انسان ډیر کمقل او د ته خلا نو لارې او ته خودلې د دې نه غټ انصاف بل کم دی چې غلطي دی وکړه نو غلطي دی یو په یو ده ګناه دی وکړه نو ګناه ده یو په یو ده او چې نیکی دی وکړه نو کم از کم یو په لاس د قبلې دا حدیث کې راځي چې کم ملائک د نیکی د لیکلو د پاره دی هغه او چې کم د بدی د لیکلو د پاره دی چې بدی هغه بدی انسانو کې کنه ګناه وکي نو دا د نیکی د ملائک ورته وایي وې دا ملک صبر توقی کې د شتو به وباش وې مې لیکي یو روایت کې ماولستو 15 ساعته یعنی 15 غنټه شپږ غنټه څلور غنټه شپږ غنټه 15 غنټه وته انتظار شپږ پورې ملست دي شپږ غنټو پورې دا د بدی د ملائک چې بدلی کی دای لیکل غواړي هغه وته نه صبر وکړي د شتو به اشه تاسو وایي چې وسړی لوی نه لوی ګناه مو کې کنه نو زه خو وایم چې ډیر عظیمه ګناه مې کنه چې قتل نه چې اټم بم په یو ځای ورخلاص کې وسړی توپ پکې نو ام چې یو غنټه پس او 2 غنټې په دې لګو ته وګوري او دې چغو ته وګوري او دې ته د خبرونه راشي دا به یاره دا سړی توپ کار نه وشي دا ما وکړو نو په شپږ غنټې کې خو چې انسان کې انسانيت او د زناور نه لیو نه نو د په شپږ غنټې کې په خپل غلطه ستومانه کیږي خو چې دا بدبخت په شپږ غنټې کې ستومانه نشي نو هغه د ملائکه ته وسه پسې دي کنه دا بدبخت دی نو دا نه قلاري نو د دې باوجود هم ته په خدای باندې اعتراض کوي چې الله تعالی د دومره موقع درکړي چې بیا د توي چې ګناونه کې نو توبه وباسه او په توبه کې څنګه وتوي اخري خبره ده ته په نړۍ درس کې وي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما په بارکه د شو غلطیو کې زما کښه زما په ډېر احساناتي مارال وی کړل ما تربيت کړل خو چې ما ترانیخ شي نو زما زړه ته نه صفاکي د دې شل توبې وباسي خو ما وترنه صفاکي انسان دی کنه الله تعالی سوي وان الله يحب التوابين چې بنده غلطي ګوره خدای دی او بنده دی او بنده د رب په حق غلطي وکي ګناه وکي نو بیا وی الله پاک زما توبه ده زه خو نه غلطي توبه وباس معافي غواړم نو انسان چې ډېر لوی شي کنه نو زیات نه زیات دا چې هغه بنده ته به معافي به وته کې زهره بس ټیک ته خو معاف میکړي خو زوره کېږي مخله مې مراد او الله تعالی سکی يحب التوابين الله تعالی سره محبت کوي تاسو ته په دې دنیا کې د څه معلوم دی چې دا هغه په حق کې څوک بے عزتی وکي او بیا وای معافي غواړم نو هغه سره محبت شروع کی محبت سره کوي الله تعالی سره محبت الله تعالی سره محبت د دې وجنه بعض خلک په دې کې خطا شوی دي ته ما بل ویلو و یره خدای پاک په توبه دونه خوشحالي چې بیا د سړي سره محبت کوي نو راځي چې غټ ګناونه وکړي بیا په توبه وباسو خدای به سره محبت کوي نو ما ورته وی چې دا غلطي دي ذکر نور ګناونه مکه واشه دي کوم کړي دا غینه توبه وباسو خدای به سره محبت کوي ځکه چې انسان خامخا غلطیاں کوي دا سموای نور به وکم نو د دې باوجود هم ته په خدای باندې اعتراض کوي نعوذ بالله من ذالک چې خدای پاک نعوذ بالله ماته نو دا یو لارې ته دونه آسان کړی دا د دروازې او ته په دې دیوالونو په دې غنو ورخې ځان د ببره بلا جوړ کړی دا او بیا هم وی چې یاره جینو بس په قسمت کې را لدالي کلیو نستا الټه زوړندول بالکل علاج دي تاسو چې الله تعالی سخی دا بالکل عادل کوي دا بالکل انصاف کوي او مؤمن چې جنت ته بوزي نو دا د عادل او د انصاف په ځای باندې الله تعالی خپل فضل پې کوي دا د الله تعالی انعام دی کني د جنت رسوک حقدار دي نه واخر سمرګرو د دعا د پاره درخواستونه کړي چې بیماران دي او چاته نور څه مشکلات